د جمعې د شپې حوالې سره یا د جمعې د ورځې حوالې سره ډیره زیاته زبردست او عظیم شان وظیفه زه تاسو سره شریکه کوم. نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه ده دا د هر ناممکن حاجت دپاره وظیفه ده چې څومره حاجات زموږ داسې وي چې هغه ناممکن وي زموږ په ذهن کې د هغې حل نه وي الله پاک سره محترم حل شته دی. دا وظیفه د جمعې په شپې باندې یا د جمعې په ورځې باندې وکئ انشاءالله العزیز تاسو به تماشه کوئ الله پاک څنګه زموږ حالات دا بدلی. دغه رنګه د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې څوک دا وظیفه وکړي تاسو به په د هغې برکات په خپلو سترګو باندې محترمو دا وینئ. نو د قرآن مجید یو ډیر زیات عظیم شان آیات دی او د آیات محترمو د سورت یاسین زړه دی. دا تاسو په دې ترتیب باندې په دې طریقې باندې ووایئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ژوند محترمو دا بدل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تعریفونه تمام حمد و ثنا هغه ذات لره ده چې دا واڼه ځمکې دا واڼه اسمانونه پیدا کړي دي. تمام تعریف د الله پاک دپاره دی چې د سجدې لایق دی او درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې. تمام تعریفونه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دپاره. محترمونو چې کومه زموږ وظیفه ده د ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. د الله پاک نه دعا ده چې څومره زموږ کتونکي دي څومره زموږ اورېدونکي دي الله پاک دې د هغوی ټول حاجات دا پوره کړي. الله پاک دې د هغوی مقاصد دا پوره کړي. الله پاک دې د دې وظیفې برکات انوارات په دوی باندې راوورئ. الله پاک دې د دوی دا ژوند دا محترمو د دې وظیفې په برکت باندې دا بدل کړي. محترمو څومره چې بیماران دي ستاسو په کورونو کې دي علاقه کې دي پوره وطن کې دي دا ټول د الله پاک دوی له صحت کامله ورکړي او زموږ او ستاسو ټول حاجات د الله پاک دا پوره کړي. هر انسان د الله پاک د هغوی د خولې لاړې دارو کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د سلام قولا من رب الرحیم وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې د آیات د سورت یاسین زړه دی او سورت یاسین دا د قرآن مجید زړه دی. نو یاد ساتئ محترمو چې د زړه نه زړه ته لار وي. کم سړی دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به د دې انسان حاجات تمناګانې ارزوګانې قبلوي. ډېره خویندې داسې وي یا ډېر وروڼه داسې وي هغوی وایي چې موږ ته وظیفه ووایي د حاجت دپاره د مقاصدو دپاره د خواهشاتو د پوره کېدو دپاره. نو دا وظیفه لرو کې انشاءالله العزیز الله پاک به د ټول حاجات دا پوره کړي. تمام مصائب به الله پاک ختم کړي. تمام تکالیف به الله پاک لر کړي. تمام مشکلات دا به الله پاک ختم کړي. یاد ساتئ محترمو چې دا کومه وظیفه زموږ نن ده دې کې لفظ د سلام دی. سلام قولا من رب الرحیم. څومره چې هلکه دي او دوی ته تکالیف دي په دوی باندې څه مشکلات دي مصایب دي او دای شروع کو نو په دې کې لفظ د سلام دی سلامتیا پکې ده. په دې کې لفظ د امن دی امن پکې دی. او یاد ساتئ چې څومره ناممکن حاجات دي محترمو د جمعې په ورځ باندې څوک دا وظیفه وکړي یا د جمعې په شپه باندې دا وکړي انشاءالله العزیز الله پاک د انسان پوره مقاصد دا هر څه الله پاک دا پوره کوي. یاد ساتئ چې په دې تمام حاجتونو کې رشته م راځي. که چېرته د رشتې حوالې سره بندش وي که چېرته رکاوټ وي که چېرته څوک داسې وي چې هغوی پکې ورانۍ راولي نو یاد ساتئ چې کم سړی محترمو دا وظیفه کوي د رشتې حوالې سره به دوی ته هېڅ قسم له مسله نه وي. انسان ټول لوی حاجت دا کاروبار دی. نو چې کوم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به کاروبار محترمو دا سیوا کوي. کاروبار په ترقۍ کې محترمو دا ور روان وي. کم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به نوکري ورکړي محترمو بهترین ځای کې جاب به الله پاک ورکړي. یو سړی مزدور کار دی دیاړي به ورکړي. دغه رنګې څومره چې انسان په یو څیز باندې خوشحالیږي الله پاک به ورکړي. یاد ساتئ څومره ټسټونه دي څومره انټرویوانې دي
هغه کې د ټاپ پوزیشن لپاره یا څومره چې امتحانات دي هغه د ټاپ کولو لپاره محترمو دا وظیفه وکړي ان شاء الله العزیز. الله پاک د خپل بندګانو محترمو د اوري. نو کوشش وکړئ محترمو چې وظیفه ډیره زیاته پاور پر ډیر اغلا په خپل موقع مرګرو سره هم شیر کړئ. د وظیفې چې کوم ترتیب دی د هغې نه مخکې محترمو آیات چې کومه ترجمه ده د دې آیت محترمو ترجمه به دا شي چې د الله پاک د طرفه په دې خلکو باندې سلامتیا ده او یاد ساتئ محترمو چې کله څوک راشي په تا سلام واچوي د هغې نه پته لګي د دې سړي د ضرر نه د شر نه دا به ته په امان وي. نو راځئ چې د وظیفې ترتیب ته وظیفه چې په کوم ترتیب محترمو تاسو ته ښایم ترتیب به لږ ګران وي خو دغه رنګ یې لږ ځان ته په کاغذ باندې ولیکئ دغه رنګ یې تاسو په کې به خطا کېږئ نه. نو چې په دې ترتیب باندې کوم سړی وظیفه وکړي انشاءالله العزیز د جمعې شپه دا عمل وکړئ او دغه رنګ د جمعې په ورځ هم کولی شئ. بهترینه وظیفه کوشش وکړئ چې هم نن وکړئ. فرمایي محترمو چې په سوره یاسین کې یو آیت ده سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم. نو دا آیت نمبر 58 دی. نو موږ ورته څوک چې درې پیرې به درود پاک وایو بیا به هغې نه بعد 58 پیرې دوه کم شپېته پیرې به د آیت وایو سلام قولا من رب الرحیم. بیا به 2 رکعاته نفل وکړو 2 رکعاته نفل به وکړو په توجه سره په دهان سره. بیا به د هغې نه بعد 58 پیرې د آیت به وایو سلام قولا من رب الرحیم 58 پیرې دی ویلي. بیا به 2 رکعاته نفل وکړو. بیا به د هغې نه بعد د آیت 58 پیرې ووایو د مانځه نه علاوه بار نو 6 رکعاته نفل شو دغه رنګې بیا به 58 پیرې ووایو. بیا به 2 رکعاته نفل وکړو. بیا به د هغې نه بعد په قلاره 58 پیرې بیا ووایو. نو مطلب دا شو 8 رکعاته نفل او ړومبي کې د نفلو نه مخکې 58 پیرې سلام قولا من رب الرحیم. بیا چې 2 رکعاته نفل کوو اور بس یې به دا وایو 2 رکعاته نفل کوو اور بس یې به دا وایو. نو دا به تقریبا 232 پیرې دا برابر شي سلام قولا من رب الرحیم چې د هر 2 رکعاتو نه بعد وي. بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیم وایو او دغه رنګ بیا به د هغې نه بعد سر په سجده باندې کیدو او سجده به ولګو. چې کله موږ سجده ولګوله نو په دې کې به الله پاک ته زارۍ وکړو منت به وکړو چې څه زموږ حاجات دي ټول به الله پاک ته وایو. او چې کله سر رابره کړو انتهایي محترمو چې کومه سجده را انتهایی په عاجزۍ سره په ژړا سره هر څه الله پاک ته ووایو او داسې سجده ولګو چې هر څه په الله قبول کړو. بیا سر رابره کړو او بیا 11 پیرې درود ابراهیم ووایو. انشاءالله دې جمعې د عمل وکړئ انشاءالله ستاسو کار به کېږي. که چېرته دې جمعې ونه شو را روانه کومه جمعه ده په دې کې وکړئ. الله پاک نه کلک امید ساتم الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجت پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو مشکلات دا ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولې لارې محترمه دا کولاو کړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.